روزګار ورکم. او روزګار څه دی؟ لوی غټې غټې ځمکې دي، موږ د لون راوالو، انډسټریانې دې جوړ کړو، هلته دې هغو ته سکولونه جوړ کړو، هلته دې هغو ته کورونه جوړ کړو، او کوم اعلان دې وکړو چې کم غریبانان خلک ترې راشي هغه ځان هلته روزګار وکړي، بجای د دې چې زه 12,000 روپۍ ورکوم، 20,000 روپۍ ورکوم غریبانو خلکو له، یا په بل څه ورکوم، دا پیسې لاړې ځای شي. روزګار پکار دی چې دا په خپلو خپو ودرېږي. دی ستړی کا چې دی ستړی شي، دی روزګار وکړي، دی به ماښام خوب وکړي، د ده ذهن به شیطاني نه وي، دی به ځانه په حلالو رزق ګټي. دهشتګردي اټومیټه ختم شوه، بیماري اټومیټه ختم شوه. چې زه یو سړی په تیار عادت کم پیسې ول ورکوم، روزګار یې نه روزانه په دړه ناست شي، د هغه نه به اټومیټک دهشتګرد هم جوړېږي، فساد هم په معاشره کې خورېږي. زما ریکویسټ دا دی چې په دوه شیزونو باندې تاسو خامخا په بجټ کې څه وکئ، یو په روزګار، بل په اګریکلچر باندې چې زه خپل خوراک ځانه پیدا کړم، چې زه پنجاب ته متاز نه یم د وړو دپاره. زه دلته هر څوک چې وایي خپل کار به کوي، چاته ګوره کتل نه دي پکار چې زه دومره کیپیسټي په اګریکلچر کې وکړم چې زه خپل غنم خو خپله پیدا کولی شم، خپله غوښه زه په لایفسټاک کې خپله باندې پیدا کولی شم. نن زموږ څه حال دی؟ زه هلته د صحت باندې بجټ دم، خو زه پی دولمبري د کیمیکلو پی زه څکم. یو منټ دغه خالد خان یو منټ ښه، زه کیمیکل څکم، زما بچي کونډي صاحب زما خبرو ته ما به خل ستا باندې به ډېرې خوږې ولګي، په تا به ډېرې خوږې ولګي انشاءالله ستا دغه باندې. زه کیمیکل څکم، زما بچي کیمیکل څکي، ما ته پی صفا نه میلاویږي، هغه بیمار شي زه څه کوم هسپتال ته وړم، هغه پیسې په هسپتال باندې د ته هم تکلیف دی، زما نه پړوم په هیلث باندې لاړ شي. پکار دی چې زه دا کیمیکل راټینګ کړم، زه دا خراب خوراک راټینګ کړم. کم د پنجاب نه چې زما چرګان راځي ټوله پیسې زما پنجاب ته ځي. پکار دی چې زه دلته پیداوار شروع کړم، دلته زه روزګار ورکړم، اګریکلچر روزګار ورکړم، د خوراک روزګار ورکړم. ډېر کمزوري خلک دي چې خپل خوراک ځانه په خپله سړی نشي پیدا کولی، نو سړی به څه وکړي؟ زما ریکویسټ دا دی چې اګریکلچر له ډېر زیات فوکس ورکول غواړي او لایف سټاک له ورکول غواړي. دا زما او ستا د خوراک سره یو تړلې شوې خبره ده. دویمه زما خیبر پښتونخوا 2 ریجن دي، هزاره ریجن، ملکن ریجن، نور به مي خدا په ټاپ دي. د ټوریزم حصه ده، دا ډیولپ کوي، دا ښایسته کوي، دوی ته ریلیف ورکوي، او هغه خلک به راشي، بهر نه به خلک راځي، پیسې به راځي. ټوریزم یو ډېره غټه انډسټري ده جناب سپیکر صاحب، چې کله دا ډیولپ شي، تا استنبول ته لاړ شه څومره روپۍ د دنیا نه راغونډئ، دنیا ملکونو ته لاړ شه څومره روپۍ راغونډئ. دا داسې نه کېږي چې زه طایرې ته ناست یم او ګټم 1000 روپۍ خورم 2000، زه به څه کوم خیراتي کېږم به، قرضداره کېږم به. په کار دی چې زه 5000 وګټم او 1000 وخورم، ما ته 4000 بچت شي. د هغې نه پاس زه سوچ کوم. جناب سپیکر صاحب، هر سوچ په کار دی، د دې قوم دپاره په کار دی، د دې صوبې دپاره په کار دی، شخصیتو ته نه دي په کار. کال په کال باندې ریلیف والا پیسې ورکوي، کورونه تباه شي، ماشومان پکې لاړ شي، ضایع شي، بس څه چلو کې چیکونه جوړ کړي، د سټې چیکونه ورکړي، یاره وایي دا کور تباه شو، کال بعد وکړي، 6 میاشتې بعد خو ورکوي. دا سوچ دا ریلیف والا کوي چې دا سیلاب راځي، چې دا مخلوق به یې د خدای تعالی څنګه بچ کېږي. دا ولې زه کال په کال ورکوم؟ یو کال دا پیسې راولې پرې خوړونو پرې سندونه ولګوئ چې د خدای تعالی دا مخلوق دې بچ شي. دا خو د محکمې کار دی، دا زما کار خو نه دی چې زه به خیراتي یم. زه به کله به د ریلیف سیکرټري په دروازه کې ناست یم، کله به د فینانس سیکرټري په دروازه کې ناست یم، کله به ډي سي ته مینت کوم. دلته زه یم دا سوپر پاور اسمبلي ده، زه زما 3مه پیره ده دې اسمبلۍ کې. زه نن مطلب دی چې ریلیف ته ځمه مینت کوم، سیکرټري نه راشي ګواه دی پې 6 پیرې هغې ته تلم، ډي سي ته ما اوس کال وکړو، زه اوس د فینانس نه رالم. یاره چې زه یو محکمه چلوم ما ته پته نه لګي، زه خو د اسمبلۍ ته د پرېښودو نه یم چې زه خپله محکمه مضبوطه نه کړم. زما د بلې محکمې سره څه کار دی؟ ما له خپله محکمه په کار ده، که زه د هیلث یم، که زه د ایجوکیشن یم، که زه د لایف سټاک یم. زه چې نن خبره کوم سپیکر صاحب، لایف سټاک منسټر زه 1 کال پاتې شویم. کله چې ما ته میلاو شوي د هغې کارکردګي وګوره، اما چې کله پرېښودې د هغې کارکردګي وګوره. که په ډبل اوچته شي نه، زه به نن استعفا ورکړم، کور ته به لاړ شم. که نه اوچه شي زه به کور ته لاړ شم. که دا خو څه خبره ده چې زه منسټر ناست یم، ما د دفتر دی، زه خپل ځان باندې ویم
زما ته د ګاډۍ میلاویږي، ما ته تیل میلاویږي، ما ته عزت میلاو شي، قوم زما داسې پاتې دی. په کار دا چې د هرې محکمې منسټر اختیارمند دی چې څه دا پالیسي جوړوي چې د سیکرټري ډي جي ټول ډپارټمنټ سره ټکي په هغې کې ریکارډ نه جوړوي. په کار دی چې دې قوم له څه ورکړو. سپیکر صاحب موږ وایو دهشتګردي وه. زه به د خپل مثال درکړم. زما سره په کور کې ډوډۍ نشته، زما سره دوایي نشته. سپیکر صاحب ستا سپینې جامې نشم لیدی، ستا په سپین په رنګ روزر کې تا به څنګه ینم؟ ته به زما قصور څه دی؟ ستا قصور نشته خو زه وږی یم، زه وږی یم. تا به خامخا زه رانیسم، ستا نه به غلا کوم، ستا پسې به تماشه رالم. ته ما په روزګار کا، ما ستړی کا چې زه ثابته ورځ د ماښام پورې کار کوم. زه به اتومیټک دومره ستړی یم، زه تا ته نه یم وزګار. زه به هغه رزق راوړم خپل بچو له ورکم او دومره به ستړی شم چې زه به کټ ته ځان نه اوده کېږم به بیا به سهار خپلې مزدورۍ له ځم. و ته ما کښېنوه 3 میاشتې وزګار، زما ذهن به د شیطان کور شي او د شیطان کور شي دهشتګردي، بل مخلوق ته نقصان رسول. دا خبرې مبرې پرېږده چې ما ته به میډیا څه وایي، ما ته به خلک څه وایي. دا ویرېږه کم خلک چې د الله نه یېرېږي د انسانانو نه یېرېږي چې زما رب به ما ته څه وایي. موږ ټرک یو کیمرامین به راغلی ما ته به نیسي که دا کار نه کوې دا خیم بس وپېرې وښیه ستا به څه ته به څه ستا میډیا به څه عزت او ذلت الله ورکوي، انسان نشي ورکولی. چې کله موږ د خدای تعالی په مخلوق باندې رحم نه کړی چېرته لاس مه اوچتوئ د خدای پاک نه د خپل بچو رحم مه غواړئ. د الله تعالی په مخلوق رحم وکړئ، ستا بچي به په اټومیټک ټیک ټاکي، ستا صحت به اټومیټک ټیک ټاکي. زه به خپل مثال وکړم. په ما به سپیکر صاحب څومره خلک نښتی، نایب رابر جدا نښتی، ټول محکمې نښتي، میډیا ونښتی، خو زه یم عزت او ذلت یو رب کائنات ورکوي. که تا ټوله دنیا راغونډه شي، زه یو عام سړی یم، په لارو کوڅو کې ګرځېدم، الله فیصله کړې ده زما د عزت ستاسو نیکۍ نشي راکنډو کولی، د چا نیکۍ نشي. کله چې زما فیصله الله دا تاویدو وکړي ما څوک نشي اوچتولی. دا نه سپیکر صاحب نن عمران خان دا د وګوره 3 کال لاون دی په جیل کې بند دی، په تورو تیارو کې بند دی، څوک ته نه میلاویږي. اوس زما نه د یو کس تپوس وکړو تاسو ریلیف پي ټي آی له ورکړی دی، نو ما وایي 95% غریبانان په پي ټي آی کې دي، زه کوم ځای بل وګورم؟ خو چې چا له ورکې پلار یې په بله پیپل پارټۍ کې، په بل کې بچي ټول به پي ټي آی کې، نو ټول غریبان خو د پي ټي آی سره دي، ځکه چې په جیل کې پروت دی هغه الله عزت ورکړی. څوک داسې شته؟ دنیا پورې نښتې ده، لوی لوی قارونان پیرونان پورې نښتې دي، او بس چې د قوم په زړه کې الله پاک عزت اچولی دی. څوک شته چې دغه نه عزت والي؟ نو سپیکر صاحب چې په کار دا ده چې موږ د هرې پارټۍ سره تعلق ساتو به. د هر سړي خپله نظریه ده، اختلاف رای د هر چا په خپل کور کې خپل روڼم کوي، خو په کار ده چې د دې صوبې دپاره د دې عوامو دپاره دا موږ واده کوو د الله د مخې چې موږ یو شو. که د مرکز سره جنګ دی زموږ ولې زموږ پیسې موږ ته نه راکوي؟ په کار ده چې کونډي صاحب کیني چې باید زه په صوبې جنګ کوم، زه د پي ټي آی حکومت جنګ نه کوم، زه د خپل صوبې جنګ کوم، زه د خپل عوامو جنګ کوم. په کار ده چې زموږ د میر مقام صاحب ورور دی ډاکټر صاحب دی کیني چې تم تعالی الله پاک عزت د دې صوبې د برکت درکړی، د عوام د برکت درکړی. دا یو څو خبرې جناب سپیکر صاحب زه شکریه ادا کوم. خو بیا په اخره کې چې روزګار خلکو له پکار دی او خپل خوراک यान कर दे यार. अच्छा बस ठीक हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बातें की, आपने सुन ली होंगी. एहसानुल्लाह खान. शुक्रिया जनाब स्पीकर.